راغلو څو ځوانانو او د غره مالکانو او د ولس مالکانو موږ ته سره راغلی وی. موږ نن تر کال په دغه 5 ورځو کې دا یونین مخ له راغلی وو د غره په سلسله د غره په معامله کې دا یونین شو سوی وو. د غره مالکانو ټاکلی وو، بچیانو ټاکلی، د غره مالکانو ټاکلی. موږ نن پر دا کال یې پرسو د کال په نسبت موږ دغه وکړي مشوره وکړه چې موږ د خپل ملګرو ته یعنې کوم چې دا کال تر سوی ډیټیل ورکړو چې موږ څه کار کړی. موږ تقریبا د هر خاندان وجود ور اچولی. موږ تقریبا 14 کسان له موږ څخه کوم پاخه دي چې هر وخت موږ په یخ کې، په دوبي کې، په ګرمۍ کې موږ په رابطه وکړو. دا ځین دا تر موږ کوم چې غټه دغه دي کسان دي، ځوانان هلکان د هر کور له موږ سره 80 کسان چې هغه له موږ سره پر هر موقع باندې ځان حاضر کړي دي، له موږ سره لګیا چې باید د خانوزۍ د ولس هر سړی تللی شي، په دا غره کې کار کوی شي، په غره کې د خپل دغه د کرم دپاره ذریعه معاش پیدا کوی شي. د غیر خلکو موږ په غره کې یو اجازت نشته او په کاغذ کې دا شی ولیکئ چې زموږ د خانوزۍ یو سړی د غیر خلکو ملګری کېدای نه شي، نه د غیر خلک د شراکت په بنیاد راتلی شي، نه دلته ذاتي طور پر راتلی شي. بیا موږ په دغه سره کښېنستو چې د خانوزۍ کې دلته کې خاندانونه دي 18 حصې دي. موږ د خانوزۍ پر ټوټل افراد باندې دا پیسې راخلو، د هر چا پر هلک پرم راوتی دا به د خانوزۍ پر هر فرد تقسیمو چې په هغه کې که نر دی که ښځه ده. او بله خبره دا ده په دا غره کې دلته دا طرح کورونه شته، دا طرح خلک شته چې د هغو په غره کې ځای نشته او دوی دا خبره کوي چې بای دا یا فلانکي ډېر نیولی دی یا فلانکي ډېر نیولی دی. اول زما نوم خلک اخلي، راسئ زه به خپل ځان در سپین کړمه. ما و دا یونین ته دا خپله غاړه ایښې ده چې ورسره ما زکات کړګیم ده چې یونین کم کای وکړئ که د هر چا ایریا وله، که د چا هغه ډېره وله هغه به کاټی، که د چا هغه نه وله هغه د ورکول کړي. په خانوزۍ کې چې کم کور دی و هر کور ته به د غره کې ځای شته، دا دغه ذمواره یونین دی، دا به موږ که مو له خپله ځانه ورکوله که له بله ورکاټوله. دلته ځینې خلک پروپیګنډې کوي چې دا غر نیم هغ یوړی نیم هغ یوړی، هېڅ چا نه دی وړی. د غره د خانوزۍ پر هر اوربل پر هر کور ته ځای ورکول د هغه ذمواره دا یونین دی. موږ یې ورکوزې ورکوم چې ما کوم د هغه هغه ورکاټومه سړی به پاته نه شي په خانوزۍ کې انشاءالله. او د چې کوم موږ پیسې پر غره ورالېږدي دي هغه به د خانوزۍ پر هر فرد تقسیمه شي. ولې ځینې دا طرح خاندانونه دي چې هغه 3 کوره دي 5 کوره دي، ځینې دا طرح خاندانونه دي چې هغه 10 کوره دي، دغه آبادي 300 کسان دي، دا بل 20 کسان دي. نو موږ دا تفریق نه کوو چې د یو کور به امیر تر جوړېږي، بل به غریب تر جوړېږي. دا به پر افرادو تقسیمېږي انشاءالله. موږ په شپه کې شپې مترې کړي دي، دا هلکان دي خو ولیدي، موږ ورځې ترې کړي دي. موږ چې کوم د یونین کوم کسان دي موږ هغه سړی ښځه دي چې یو هغه د غره په کار پوهي، د غره کار کوی شي، پر موقع ځان حاضروی شي. دلته په وارې په ناجایزه ډېرې سروې راغلي دي، خلکو ډېر چمونه کول، د هغه یې پر نامه برته دویم واره پسې پخولی، د هغه یونین راغلی دی هغه ته درېدلی دی، مګر د هغو مخ یې ورته کړی دی، هغه یې پر شا کړي دي، مګر د هغه یې د ولس کړی دی. نو زموږ مقصد د دا یونین د جوړېدلو چې په کومه طریقه جوړ شو، اتفاق هغه درته وویل مقصد مې مین شی دا و، نه مې دلته قبضهګیري مقصد وه، نه مې دا مقصد و چې زه د تر بلې و تکړه سم، تر بلې و د ډېر کارونه ونیسم، د هغه نو خالي زما د پلار دی، د بلې چا نه دی. موږ په خپل ځان کې په خپلو ملګرو کې دا یو سوچ عام کړی یم دی او د دې هر وخت تکرار کوو. نن بیا اقرار په دا وجه ضرورت ګڼو چې ډېر خلک د دا غلطفهمۍ ښکار دي چې دا یو قبضه ګروپ دی، دا یو قبضه مافیا ده، د یو چا پر خدمت باندې، د یو چا پر محنت باندې چې یو چا کار کړی پر هغه داسې نومونه لګول. دلته دی وخت رالی چې موږ FIR ته هم ودرېدو، دی وخت رالی دا اوس 4 ورځې مخکې زموږ ته یو ویسي وایي د اطلاع ولیدي وفات شو، الله د رحم ورسره وکړي، د رحم معامله د الله ورسره وکړي. په دا غره کې د DC ته په ټلیفون وویل موږ څو ملګري سره ولاړو، ما په خپل غوږو اورېدلې ول سر د شوټ اډر راک چې دا ولس دی دا به ګرفتاري نه راګرځي. نو هغه ورځ که زه له زما ملګري دا د ګولۍ و مخته دري، بیا د اتکړۍ و مخته دري، نو کم سے کم موږ دا سوچ ولی چې یاره زموږ دا سیالان، زموږ دا پوهان، زموږ د مذهبي معاشرې خلک د خانوزۍ یو مثال ده، په ډېرو شیانو کې ډېر ښه مثال لري چې کم سے کم موږ خلک او زموږ ولس به د دې موږ ته لیاداد راکړي، کم سے کم که دا نه وي حوصله افزایي به مو وکړي. زه په دعوه دا وایم که په دا ټول ولس کې زما په ملګرو چې په دا یونین په ځوانانو چې دا یو کال یې کومک کړی، که هر چا د ویر په ملامته پسې ورغلو، موږ به د خپله پزه په مځکه ورته کړو. که یو چا دا ثابته کړه چې تا دلته کلیوالي کړي ده، تا خاندان کړی دی، تا زوی خیلۍ کړي دي، دا یو اور چې په 18 خاندانو کله لګو، کله به ابراهیم زیو په دا دوګزي لګو، کله په بل نامه لګو، دا ناسور دی.
دا زه په دې وجه دا نه غندم چې یاره به دغې نو زما تاوان دی که دوی دا ټول سپورټ کړي زما یو تاوان نشته زه هم درته کوچی دی زه هم یو خاندان لرم که تا هغه سپورټ کړي زه به خپل سپورټ کړم خو دا اور دی دا عذاب دی په دې چې پخوا کوم چا خپل قومونه به یې ولي تر موږ زورور قومونه به دا لار ولاړه هغه نن د تباهۍ سره مخامخ دي هغه نن د ضلالت سره مخامخ دي د هغو په خاندانو د هغو په ولسو د هغو په قومو کې نن د سوو ځوانانو توپکان په غاړه والله بالله چې ځان او چې راسره کوم ملګري دي نه پر دا بنیاد چې زه د سرمایداره سم نه پر دا بنیاد چې زما خولې د ډېري زما لجان د ډېري لهذا د ملکۍ شب کیم د کومه غریب تر سوی دي د اکثرو نیکهګان غریبان تر سوی پلار مډریور تر سوی داسې مې ولام نه ملک یو اسمانه دی نه لیدل لیکن که زه په دا پوه سم د ځان ته نه د پورې او د اکثرو ملګرو دا باور لرم چې یاره زما د یو غریب عزیز زما د یو تربور زما د یو قریب د هغه حق د څوک وایي هغه د پلچ زوروري هم د پخوله زوروري هم د خاندان زوروري هم د زما ته را د عزت سړی تر ما کمزوری نه لیکن ځان باندې دا فرض ګڼم چې بیا دا مظلوم سات ورکم او د ظالم لاس ونیسم بیا د مظلوم سره وژه به وژه ودرم او دا د دا ګردو ځوانانو دا توقع لرم که ظالمان ورو زموږ ګریوان ستی لاس په دې کې یو قدم د سترګې مه برابروئ د یونین د ځوانانو ګریوان او د عام ولس لاس تر ګریوان دې راونیسي پر دا روډ دې کښېنئ د یوې روپۍ د یوې ورځې د یوه منټ د یوه کردار به موږ ورته ته جواب درکړو که چیرې بیا زه زما ملګري د موږ سره په دا ترتیب او په دا منډو کې روان اویا اتیا ملګري دا ولس که دا په د خپل کردار کې سپین دي که دا په خپل کردار کې رښتیا دي بیا نو ځان خواست درته کوو چې بیا د یو بل په خبرو باندې باید څه نسو ولاړ د دا یونین د خانوزۍ هر فرد د دې یونین حصه ده هر ځوان بالغ سپین نجلۍ د دې یونین حصه ده ته ځان د یونین جلا مه ګڼئ موږ که ستاسې په مخکې روان یې ما ته یو شی راواله سوی دی زه د یو شي مسؤله سوی یم ما ته ذمواري راکړې ده د خپلې ذموارۍ په خلاص تڼۍ باندې دا وایم چې له ما زه هر سړی زما د ملګري هر سړی حل کوئ نور ګرده د یونین حصه چې نن دا کم سل کسه یو نیم سل کسه ناست یو په کار دا دی چې میاشته بعد موږ پروګرام کوو دا هر کس د ځانه سره د خپل همسایه د خپل د کور د څنګه د خپل د اکا زوی د خپل عزیز د خپل تربور د تروري زوی د ماما زوی د ځانه سره موږ دا 300 کسان دا یونین یا د غره په کوم ځوانانو مهنت کوشش کوي د دې کال پر رسو روح کال مهنت د مهنت په نتیجه کې اکثر هغه ځوانان چې موږ سره منډې کړي وي نو موږ نن هغه که څوک ویرسي وي موږ پر وسله معذورت غواړو انسان دی نشي پوه کنې اکثره چې زموږ په ذهن کې کم ځوانان راتله یونین و هغو ته د یونین کمیټۍ جوړ شوي هغو ته دعوت ورکړی ته نن راغلي یاست نو موږ د خپله خبره د یو شعر په اقتدام باندې ختموم وایي که ماښامونو ته مې زیری د سحر ور نه کړې بیا مې حلال که د شفق په سره اوږده لمن کې که مې ټټر دا ستا د اور په لمبو سوی نه و که مې ټټر دا ستا د اور په لمبو سوی نه و بیا خو پتنګ نه یمه شمې ته ګنګټ راغلی که مې خولې او وینې ګډې په دې پوهې سولې بیا مې لقب د ظلمې حق دی سترګې مه پټوئ ستې د راتګې کور ودان د اورېدلو من کور ودان الله د جزا خیر دی